نبی علیہ السلام وی څلور قسمه خزه جنتیان دي. اول هغه زنانه جنتی را طائعه لله ولرسوله ولزوجها، کما خزه چې دی الله طاعت او عبادت کوي، د نبی پاک په سنت او طریقو تعلیمات او عمل کوي، د صحابیات په طریقو باندې عمل کوي او د صحابیات او د ازواج مطهرات په شان ژوند او زندگی جوړي، او دویم د خپل خاوند د اطاعت کوي، د الله نه پس د شریعت نه پس او نبی پاک نه پس په یو زنانه باندې کډیر حق لري نو خاوند دی لري. صحابه راغله نبی پاک ته وی قربان دا سلام السلام علیکم دا خو موږ په خپلو کې یو بل ته وایو، ستاسو حق ډیر زیات، نو ستاسو خوښه نه ده چې موږ کله ستاسو مجلس ته راځو نو د سلام په ځای به تاسو ته سجده کوو، د دې لپاره چې تاسو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء او خاتم الرسول، سلطان الانبیاء، نو موږ به د سلام په ځای تاسو ته سجده وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل کله الله نه غیر بل چاته سجده جایز وای نو ما به شذو ته حکم کړو چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي، ځکه خاوند ډیر زیات حق په شذ باندې. نو آغا زنانه با جنت تزی طائعة لله ولرسوله ولزوجها، چې دی الله اطاعت کوي، د نبی پاک کوي او د خپل خاون خبره مني او د هغه اطاعت کوي، فرمان بردار زنانه ده. دوهم آغا زنانه امرأة ولودة قانعة بالیسیر مع زوجها، یو زنانه واده شوه ډیر بچی ورته الله ورکړه، هر کال 9 میاشتې 10 میاشتې پس بچی راوړي، دی الله خوښه د اولاد یې ورته ډیر ورکړي، خاوند دی غریب ده، فقیر ده، مسکین ده، د آمدن ذریعې ډیرې کمې دي، مزدوري ډیره کمه ده، لیکن دا خاوند سره جنگ جګړه نه کوي، دا خپل خواهشات د هغې د پوره کولو باندې خاوند نه مجبوره کوي، خاون سره په غریبۍ، فقیرۍ، مسکینۍ باندې سره د ډېر بال بچه راځي ده، پی اولادونه م الله ډېر راکړي، خاون می غریب ده، فقیر ده، مسکین ده، آمدن ډېر کم ده، زما خواهشات ډېر دي، زنانه خپل خواهشات د خپو لاندې کی او خپل خاون سره په خپل غریبۍ او فقیرۍ او مسکینۍ باندې راځي او خوشحالی قانعه ده ورسره. وای 500 دا ډېرې دي، 300 دا ډېرې دي، الحمدلله. دا نه وای چې زما ګاونډیان بنگله ماته بنگله جوړه که، هغه روزانه غوښې راوړي موږ ته غوښې راوړه، هغه قیمتي کپړې اخلي موږ ته، دا نه وای، دا د خپل خاون سره په غریبۍ او فقیرۍ او مسکنۍ باندې قانع ده او صابره ده او راضي ده. دا زه نه وایم، نبی پاک وایي دا زنانه جنتي ده. الله دې دغه شان ته ژوند او معاشره زمونږ لوریانو ته بیبیانو ته نصیب کړي. که څوک واده دي هغوی هم واورئ، او که څوک پیغلی دي خو خامخا به ودیږي، دا خو شرعي مسله ده، سنت دي، د ټولو انبیاو سنت دي، همدغه میندې دي، دغه جنکۍ دي ودیږي به، دا سنت دي ټولو انبیاء کرامو دي. نو چې څوک واده دي، واده شوي دي، خاون سره ژوند زندگی ده، شپږ د خاون حق په دی دي او شپږ د دی حقوق په خاون دي، یو د بل حق دی ادا کوي، خو که خاون دی غریب او فقیر او مسکینی، آمدن یې کمی، مال دولت پیسې نه لري، نو دی ورسره دا ښځه په غربت او په فقر او فاقه باندې صبر وکړي، قناعت دی ور باندې وکړي، د دې بدل کې به الله جنت ورکړي. او دریم امرأة ذات حیا ان غاب عنها زوجها، ښځه د خاوند کار ته لاړه، روزګار ته لاړه، 4 میاشتو ته، 6 میاشتو ته، کال ته، سفر ته لاړه، ځوانه ده او دا پرده کې ناسته ده، د خاوند په عدمي موجودګۍ کې اوم دا د خپل ځان او د بچو د خاوند د حیا او د عزت خیال ساتي، ا د کوره بار نه وځي، ا د ستر او د پردې خیال ساتي. پرونم یو ځای کې د زنانه او ختمونو هغې ته بیان کې دا چې ګورئ بیبیانو، تاسو ته یو حکم چې هغې ته حیا وایي، دا د 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرامو نه په میراث کې راپاتې شوی. الکلمة الباقیه من الانبیاء السابقه اذا لم تستحی فاصنع ما شئت،
د 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرامونه یوه خبره موږ ته په میراث او وراثت کې پاتې شوې ده، هغه دا ده و ای نارینه او زنانه او زیات تر خطاب زنانه او در چې حیا در نه لړه بیا چې څه کوئ هغه کوئ. معنا چې حیا لاړه نه بیا د خاون حق ادا کوی شي، نه د ورور ادا کوی شي، نه د پلار، د هیڅ چا حق هم بیا نشي ادا کوی. کومه زنانه کې چې حیا او پرده نه وي، د دې مثال وایي داسې ده لکه یو ونه شته او میوه نه کوي، بې میوې ونه خوند نه کوي. کومه زنانه کې چې حیا او پرده نه وي، د هغې مثال وایي داسې ده لکه په اسمان کې اوریځ راشي او باران ونه وریږي. په داسې اوریځ باندې خلک نه خوشحالیږي چې د ضرورت وخت کې هغې نه باران ونه شي. کومه زنانه کې چې حیا او پرده نه وي، د هغې مثال وایي داسې ده لکه په یو ځای کې کویه شته، اوبو نه ډک ده، خو پړی او بوکه ورسره نشته. ستا اوبو ته ضرورت ده، کویه کې اوبه شته خو پړی بوکه نشته، دا اوبه به څه راوباسي؟ د داسې اوبو نه خلک فایده نه اخلي. داسې کویه د خلکو په نظر ښه نه لګي. چې کومه زنانه کې حیا او پرده نه وي، مثال یې وایي دا ده لکه بلکل کویه شته او بوکه نشته. نو او کومه زنانه کې چې حیا او پرده نه وي، د دې مثال وایي داسې ده لکه سړی ترکاري انګولی کټوی پاخه کي او په هغې کې مالګه او مرچکۍ نه وي. که ډېره قیمتي سبزي دې راوړه، غوښه دې راوړه او کټوی ته زنانه واچول او مالګه مرچکۍ پکې نه و، د هغې خوند مزه نه وي، بل منګه چا ته خوند نه ورکوي. کومه ښځه که ډېره هم ښایسته وي خو چې حیا او پرده پکې نه وي، هغه د شریعت په نظر کې بدرنګه ده، هغه د الله په نظر کې بدرنګه ده، هغه د نبی پاک نظر کې بدرنګه ده، هغه د فرشتو په نظر کې بدرنګه ده، هغه د مسلمانانو په نظر کې بدرنګه ده. او کومه زنانه چې حیا پکې ده، پرده پکې ده، ستر پکې ده، که د شکل او صورت نه خوشرنګه نه ده، بدرنګه ښکاري، لیکن د الله په نظر کې خوشرنګه ده، د نبی پاک په نظر کې خوشرنګه او ښایسته ده، د فرشتو په نظر کې ښایسته ده، او د جمله مسلمانانو په نظر کې هغه ښایسته ده. ګورئ د شریعت چې کوم حسن دا غزان کې پیدا کی، د شریعت حسن ستر او پرده او عفت او پاک دامنی، خاون سره په غریبۍ فقیرۍ صبر او خپل خواهشات او خپل مرضی د خپل لاندې کول. او څلورم هغه ښځه جنتی ده مات عنها زوجها وهو عنها راض، چې دا واده شوې ده، خاوند وفات شو خو د خپلې ښځې نه راضي او خوشحاله. چې کم خاوند د خپلې ښځې نه راضي وي او وفات شي، نبی پاک وایي دا ښځه جنتي ده، دا به جنت ته ځي. نن سبا اکثره زنانه دا به هم څه ښځه چې روډ ته راوځي، لوڅه لنډه غره، لوپټی په سر نشته. تاسو من خو د ورځې 5 ځله کم سے کم دا دعا کوو چې خدایا زمنګ تور سر له سر تور سر نه وساته. دا دعا کوئ که نه کوئ؟ منګه روزانه دا دعا کوو چې ربه زمنګ تور سر له سر تور سر نه وساته، زمنګ د تور سرو حیا او پرده او عزت وساته، او چې دا عزت روډ ته راوباسي، پرده روډ ته راوباسي، عفت روډ ته راوباسي، او بیا یې لیلامایي داسې. دا به هم څه زنانه وي؟ دا موږ ټول ژوند دی الله امانت، بدن دی الله امانت، د بدن محاسن دی الله امانت، او د هر څه دی الله موږ سره امانت دي. قسم په خدای چې کومه ښځه خوشرنګه ده، الله ورته محاسن ورکړي دي، که دغه محاسن چې د دې په بدن کې الهي امانت ده، که غلط استعمال کړه د قیامت په ورځ به الټه الله په جهنم کې زوړندوي. الټه شب معراج کې رسول الله مبارک ډېر عجیب او غریب څیزونه ولیدل. ښځې ولیدې داسې الټه زوړندې دي او فرشتې ورته د کمچینونه نیولي وی. دا به هم څه زنانه وي چې هغه حیا او عزت لیلاموي، الو پټه لیلاموي، کپړې لیلاموي، محاسن خلکو ته ښیي، د جسم خدوخال خلکو ته ښیي، جسم پروشي کوي، وی زما خوښه زما بدن ده، زما جسم ده، زما حسن ده، زما جمال ده، چې زه څه ورسره کومه. دا ټول دی الله امانت دي، الله را کړي او الله به رانه اخلي. یوسف علیه السلام ډېر ښایسته و، زلیخا ورباندې ماینه وه، اوه کمرو دننه یې را ایسار کړه، لویه کیسه د هغه زه درته نه کوم. ورته یوسف الله ډېر حسن درکړی.
یوسف د سترګې ډېرې ښایسته دي ویاو همدغه ښایسته سترګې به په قبر کې خاورې دې جوړي پوزه وایي دا پوزه د ډېره ښکلې ده ویاو که نه قبر کې چې څو ورځې تېرېږي دا پوزه به بیا خاورې شوي دا ښایسته پوزه وی دا مخ د ډېر ښایسته ده چهره دی ویاو یو څو ورځې چې په لحد کې تېره ومه د مرګ نه پس بیا به زما دا چهره نه وي دا انبیا دي هغې نه خاورې کېږي دا تعلیم د نور انسانانو ته انبیا تا قیامت په قبرونو کې ژوندي دي سالم دي ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیا د نبی بدن په ځمکه